کله چې د سار سنت د انسان نه پاتې شي نو هغه څه ټایم کول پکار دی. بیا نو د هغې باره کې دوه قسمه روایات راغلي دي چې هغه دواړه طریقې جایز دي. اصل د سار د سنتو ټایم هغه خو د فرضو نه مخکې دی، لیکن د یو سړي نه پاتې شو نو د جمع نه وروسته کول د هغې جایز دی او که نه، او بالکل د سار د جمع نه وروسته د هغې کول جایز دي. لکه دې باره کې حدیث ته قیس ابن عمر رضی الله عنه دی، او وایي چې یو پیرمه د نبي علیه الصلاة والسلام سره د سار مونځ وکړه او بیا 2 رکعاته مې کول. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د سار مونځ خو 2 رکعاته دی، د سار مونځ 2 رکعاته دی، ته دا 4 څنګه کوې؟ ځکه هغه 2 د نبي علیه السلام سره کړي او 2 ځان له کوي. نو ما وایي چې یا رسول الله دا زما نه د سار 2 رکعاته سنت پاتې شوي وو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې فلا اذن بیا څه خبره نشته، څه حرج نشته، یعنی جایز عمل دی. بل روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام چپ پاتې شو، فلم ينکر علیه، په هغه باندې انکار ونه کړ چې دا د غلط کار وکړه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې په یو خبره باندې چپ پاتې شي هغې ته حدیث تقریري ویلی کېږي، نو هغه کار هم جایز وي. نو یو صورت دا دی چې په فرض مانځه پسې فوراً سړی ادا کړي، لیکن د دې نه به عادت سړی نه جوړوي، دا کله ناکله که دا کار وشي نو څه حرج نشته. او دویم صورت دا دی چې کله نور راوخیږي نو د نور راختو نه رسو کول پکار دي. لکه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما دا هم دا طریقه وه چې د سار سنت به د هغه نه پاتې شو نو د نور راختو